نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوبلا دغه شروع کوي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون او د سړو د پاره یعنی حصہ دا پا آغا ترکه کی یعنی آغا میراث کی الوالدانی چه پریخی وی مور و پلار والاقربون او قریبی رشتہ داران وللنساء نصیب او د خزو د پاره پکی حصہ دا مما دا آغنا ترک الوالدانی چه پریخی وی مور و پلار والاقربون یا قریبی رشتہ دارانو مما قل منه او کسر کچری دغه ترکا یعنی دغه میراث مال لګوي یا ډیر وي نصیب مفروضه دا حصہ مقرر شوی دا د الله تر طرفنا د دینه مخکې دا کارو چې په عربو کې دا دستورو چې غیب صرف هغه سړي ته میراث کې حصہ ورکوله چې هغه به توره چلولی شو په اسب سورېدلی شو کار کسب به یې کولی شو جګړو فسادونو لپاره هم تکړه ښځو له ماشومانو له دوی ته به اسم نه میلاوېده او وردا اوس هم ډېرو ځایونو کې شته ښځو ته او ماشومانو ته به اسم نه میلاوېده نو بعضې ځایونو کې ماشومانو ته خو ورکوي خو ښځو ته نه ورکوي پیښه یوسف نو دې کې ډېرې خبرې دي کې به هره خبره اوس په خپل ځای کې راځي الله پاک فرمایي چې محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې او د دې نه مخکې ما تاسو ته ویلو د هغې جنګ خبره تېره شي جنګ احد او جنګ احد کې یو صحابي شهید شو او هغه نه دوه لوڼه پاتې شو یو ښځه پاتې شوه خزا او دوه لوڼه پاتې شوي د هغه چې کوم جایداد او بسروره نور لوڼه به یې نو بس تربورانې راغه او ترونه یې راغه هغوی د ټول هر څه قبضه کړه او دی یې داسې خوشي کړ دغه زنانه دا خیال و چې زه زما دا لوڼه به دی وکړي او دی بچو له به یې وکړي نو بس زه به م ورسره یم او بس دی به هغوی زه بس یو ځای به هغوی دا مو نه کړ بس هغه مال یې قبضه کړ او دی یې داسې خوشي کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ روان و هغه بیبي هغه ماشومان ورسره وي او راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد او فریاد ورته دا وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره زما خاوند په جنگ احد کې لاړ او شهید شو د هغه مال پاتې شو هغه ترونو او تربورانې قبضه او دا زما لوڼه دي او دا زیمه او ما ته مونږ ته یې څه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت پورې لا د دې په باره کې آیاتونه نازل شي د عربو زړه ته دستور چلېدو بس ګوره دا قرآن شریف چې کوم دی دا موقع په موقع الله پاک نازل کړی چې بس د څه موقع به راغه دا الله پاک خول چې بی دا معاشرې نه دا سروزي که داسې الله پاک یو قانون را لېږلی وی نو بس بیا خو به داسې و یاره که دا ده لیکلی دی او دی داسې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب هم ورنکړو وایي ډېر ژر به الله پاک ستا په باره کې فیصله نازله کړي الاړو په دې کې چې کوم دی نو الله پاک دا آیاتونه بیا راولېږل دا آیاتونه چې الله پاک راولېږل نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم دي نو ولېږل دغه بیبي پسې او هغه د هغې هغه ترونو پسې تربوران او ترونه یې راوغوښته ټول ورته یې چې الله پاک دا حصه مقرر کړې ده لہذا تاسو هغه حصې اوس مخکې را روانې دي دې له خپله اتمه حصه ورکوي او د دې دواړو لوڼو د دې ټول مال کې درېیمه حصه کېږي یعنې درې حصې چې شي نو په دې کې به دوه حصې دې لوڼو ته میلاوېږي که چېرې یو لوري که نه نو نیم مال به ورته میلاوېږي څونه مال به میلاوېږي نیم به ورته میلاوېږي که چېرې د یو نه زیاتې وي
نو بیا هر څومره لونه شي او زوی نشته نو دی ته به د ټول مال به 3 شي نو د ښځې خو به ترې مخکې ساعته ملاړه شي بقایا پاتې شوه دغه مال چې پاتې شو دا به 3 شي په دې کې به دا دوه د دې لونو شي د دواړو لونو شي دا یو حصه به دا تربورانو دا به واخلي او که زوی وچرې بیا هېچ چاته یې سم نه میلاوېږي بس دغه هغه به بس مور ته به اتمه حصه میلاو شي او دغه نور مال به لکه 2 شي چې 2 شي نو دا یو حصه به غونډه زوی ته میلاو شي او دا یو حصه چې دا په منځ کې دواړو خیال ورته نیمه شي دا الله پاک مخکې دا اوس روان دي هغې کې بیا دا ذکر فرمایي نو هغه ته एकदम دا حکم کوي دا حکم د الله پاک راغو بس ورکوي د خپل پولیسي او بس بیا چې کوم دی نو هغه هلته چاټر نه شي کولی صحابه خو ولاس په ټوله ولاړو که چا به ګړس کولو که نه نو دا سټ به یې پرې والو هغلته داسې کیسه نه وه چې بس چا پکې چوچه راکړی یاره جیو دا داسې چل هغه چل نه هغه نه سلام علا پکې رسول الله سلام حکم وکړو بالکل اصل کې صحابه هم دا نو چې ګینې ای به چوچه راکړله هغه د الله فرمانبردار خلک د الله حکم چې به راغو آمنا وصدقنا مونږ ته جي منظوره ده چا یې که جان مو رسول الله سلم ورته وایي چې دا حکم داسې دی هغه به زما ځان هم حاضر شاته خو مال عزیز نو ای به بیا مالونه پرېښو کورونه به یې پرېښو په مکه معظمه کې هغه د الله فرمانبردار کوم حکم هم چې راغلی نو صحابه و پکې اړو اخوا دې خوا کړي دي په هغه ساعت یې هغه حکم پوره کړی د دې دپاره الله پاک این رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ورته د خپلې رضا اظهار وکړو د دې دپاره الله پاک فرمایلی دي چې بهی دا چې کوم دي نو زه د دوی نه راضي نو دوی زما نه راضي اوس الله پاک فرمایي چې اوس یو بل دغه فرمایي وإذا حضر القسمة اوس چې کله وراثت تقسیمیږي د یو مړي که نه او وایي چې کله حاضر شي هغه مال د تقسیم اولو القربا او رشته داران هم ټول حاضر شي والیتامه نو په دې کې څه داسې تاسو قریبي رشته داران اکثر فیصلې له راغلي دي پای کې یتیمان هم وي والمساکینو مسکینان غریبانان هم پکې وي فرزقوهم نو په دې باندې مو خوروي منه دغه مال نه وقولوا لهم قولا معروفا او وینا کوي د تخمه خوینا اوس دې کې دا خبرې دي چې کله مثال یو میراث تقسیمیږي یو مال تقسیمیږي نو اکثر رشتہ داران راغونډ شي د لري دي ټول رشتہ داران راغلي ما غوښتل تاسو ته 2 صورت بیان کړ چې یو خواغه دي چې د چا اولاد دی یا مخکې خبر راشي یو لکه مثال د صحابي غونتی یو خبر راشي نو دا غترو ته څه ملاويږي نو دوی دا فرمایي چې یعنی الله پاک دا فرمایي چې کله تاسو د اعمال تقسیموي نو په دې کې لګي غونتی پیسې خیرات هم کوي دا نو چې بس پیسې په پیسې مو تقسیم کوو بس مطلب دا دی چې دا شو خو دغه ټول لپاره دي چې دا کوم خلک راغلي دي دوی هم نامحروم لار نشي تاسو چې دلته کې جمعه ته ځای سو راغلي بار ناشتي مثال نو ایله ورکوي د خدای پر رضا کوي نو چې دومره راغله راغلي او تاسو په دغه کې یو تاسو ته یو مفت مال بلاو شو یعنی مو کې خپستړي شوی دا د ټول نه آسان مال چې انسان ته ملاويږي هغه د میراث مال دی میراث مال چې هغه مطلب دا دی انسان خو بس وفات شو دغه په لاس خپل نه لري او بس ولې د پیسې راغی مثال یو سړي سره کروڑ روپۍ هغه مو بڑ شو دغه کروڑ روپۍ به اوس په ځامن لونو باندې تقسیمېږي نو دوی له دا پکاري چې دوی کوم بشران راغلي دي نو یا کوم ضعیفان راغلي یتیمان راغلي مسکینان راغلي دي نو سلګې ډېرې چې کوم دی راغلي لورکی یا باغ دی مثال میوه تاسو شو کوي میوه شو کوي او میوه شو کولو لا مطلب تاسو راغوند کار سو او یتیمان غریبانان یا داسې خلک راغلي دي او بس ترورا سترګې پټې کړي او بس د کریټونو کې څه باندې او د آنکھې او بس نه لګون چې د اغینا چې ستابانه صحت کیږي کاغه پورا حق ورکول شي خو ته ورکه چې بس بیغمه شي ځکه چې غریبانان د خپل راغلي نو ول ذاتي د مخ کې نه ورکا چې دغه شي
او کو فرض کوي ورکړي دی وي دغه وخت کې اون ته سره خیرات کنه څه چلو شو دا خو ستاسو چرته دي د الله په خزانو کې سزا کیږي نه دې د پر الله پاک فرمایي چې به او دې سره به ترخی خبر نه کوي چې وخت شي پلان کې سره برخشي وي داسې قسم خلق رټل سپیشل داسې قسم خبرې باندې کوي بلکې قول معروف الله پاک خیخ کل الفاظ کینه ان شاء الله تاسو ته متناسب ملوشي لکه خیر په خاموشه سره کینه او شور مکوي چې اکار وشي بیا تاسو ته ملوشي داسې کل خبرې وسره ذکر کړی دی په دې ته وی نو تاسو بیا څه ځان د پاره خو د دې لپاره الله پاک فرمایي چې ور الله پاک د اخلاقیاتم زمونږه دغه کوي چې به اخلاق دې ځکه دا نه چې بس مال نه راغو تکبر او غرور درکې راغو خلق راټي او سپېڅي او بیا راځي الله پاک اوس پر بل ځای فرمایي چې وليخشى او يريږي الذين او دې يريږي هغه خلق چې کوم تقسیموي مال لو ترکو کچره پرېخې وي دی من خلفهم رسل دینا ذریه اغه ماشومان بچی ضعافا کمزوری ناتوان خافوا علیهم نو دی بسنگا یرید پدای باندې فلیتقوا الله پس ویریږي د الله نه وليقولوا او وای دیتا قولا سدیدا اغه سره یعنی خبري خيخي کوي او ټیک ټیک خبري ور سره کوي ارڅو پرتو خبري ور سره کوي مثال ماشومان دي د فلار نه پاتې شوی دی هغه شور کوي شغرب کوي په مزه غري کا کته سره سره یا هغه بعضي وخت شی غواړي او راټس پیسې ما ولا ورکه ولا کنه وې ځکه کچره فرض کدا ته سوچو کچره د دې مړي په ځای زمر شي وي او زما دا ماشومان بچی دي نور خلکو ته پاتې شي وي نو تاب د خپل ماشومان سره څه عمل کول غختل الله په ګوره دونه پورې مونږ او خل د دې مړي په ځای باندې تخپل ځان وګڼه چې تاب څه غختل چې تاب د ماشومان سره کستا ماشومان د دې په ځای باندې ستاره ماشومان وي نو تاب دې سره څه کول غختل نه الله پاک فرمایي چې دا خې خبرې ور سره کوي بیا الله پاک فرمایي ان الذين بشکا کسان یاکلون چخري اموال الیتامى مالنا د یتیمانو ظلما فظلم سرا انما بشک یاکلون فی بطونهم چې خوري دی او چوي په خپل ګېړو کې نارا ورونه چي انګاري چي وسيصلون سعيدا او بیا ډیر ضرب دی بلک وهم کی اورته ورغورځول شي دلته کې الله پاک فرمایي چې بیا دا تقوا ذکر کو چې یریږي دا الله پاک نه او د یتیمانو مال مخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ماته د معراج په شپه دام یو منظر او خودل شو چې د یو سړي د ګېډې نه به اور راوتو پر خلو پس پیمو په سترګو به اور راوتو ما دا کوم خلک وی چې د یتیمانو مالونه خورلي د یتیمانو مالونه خورلي دا اور د چې د په وګونو سپېمو په خلو باندې روزي او د په ګېډو کې اور بلیږي دا وی ټیک ته چې دی وخت کې خوش مونږ ته دا مال ښکاری خدا په حقیقت کې اور دی لہذا د دې لپاره فرمایلی دي چې به د دې نظام ساتي الله پاک دې موږ ټول ته په دې قرآن باندې او په دې خپل خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي یا الله ټول ته اول خو مسلمانانو ته دا حکم دی کړی چې کفار ته خدا قرآن ای کفار منی نه کفار نو ای قرآن نه مني قرآن کومه منو دا مونږ ته دا الله پاک دې موږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي په دې کې زموږه څه کمې زیاتې شي یا الله هغه معافرت وکړي او یا الله موږ داسې کارونه والي چې تاسو درزا او درېقا او د کوم سبب او یا الله کوم مریض چې بیمار دی سره زموږ ټول په موږ کې څه بیمارې دي او یا نور په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایات او یا الله تر اوسه پورې څومره مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي زموږ پلاران نیکان امت د محمد صلی الله علیه وسلم ټول مغفرت وکړي موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي یا الله په موږ کې څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي د چا د رزق مسلې د حق والا د رزق فراغ سبب وکړي یا الله د چا نور څه مصیبتونه فتونه دغه مصیبتونه فتونه کې لري کې
د ټول عالم د مسلمانانو یا الله ملشي او رحم کرم والا معاملې ټول امت سره او موږ سره کې په دنیا کې او په آخرت کې او په آخر کې مدازي مشانه کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم